د نورزي قوم د مشر مرحوم حاجي فیض الله خان نورزي له مړینې وروسته د پګړۍ تړلو یو ساده خو باعزته مراسم د پښتنو د دودونو او رواجونو سره سم په نورزي کور کې ترسره شول چې پکې د کاکړ ترین اسګزي نورزي سید قومونو مشرانو ګډون وکړل. لیکن هغه پر ځای کم کوم فیصله کړې ده لازم زما دا یقین دی چې هغه به د دې قوم په ګټه وي بلکې د قوم نه بلکې د ګډ پښتانه په ګټه وي چې امین الله خان د خپل ورور نوم تجویز کړی دی او خاندان اتفاق کړی دی او نه سوا بدبختي دا ده چې په خاندانو کې دننه مسلې جګړې پر دې شان باندې دا په اتفاق راځي منځ شي جوړ شي هغه قوم بیا متحد وي هغه کوم مخم چې اصل کې چې موږ پګړۍ ورته وایو په تاریخ کې زموږ په قامونو کې په قبیلو کې د هر چا خپل مصر معلوم او د هغه له دنیا څخه رخصتېدو وروسته چې د به علت وکړي نو بیا به د ذموارۍ دغه پټکۍ په کور او خاندان کې یو چاته په سر کېدلی د نورزي قوم د سربراه په حیثیت باندې نن د حاجي امین الله خان ټاکنه ده چې حاجي امین الله خان به دغه د حاجي فیض الله خان میشن د صلح په حواله او د غریب او لاچار خلکو د امداد او د تعاون په حواله د هغه پر نیمایه باندې را پرېښول سوی میشن دا به ان شاء الله تعالی حاجي امین الله خان په انتهایی جرأتمندانه او په صحیح طریقه باندې مخ ته وړي. دغه شی د حاجي فیض الله خان میشن ساتو لکه څنګه چې حاجي فیض الله خان ساتي حاجي امین الله هم زموږ دغه وصیت او ګر قوم هم زموږ سره دغه دی ګر پښتون قوم نه ګر پښتون زموږ سره دا خبره کړې ده چې باید موږ به د حاجي امین الله مدد کوو په هره لار باندې او حاجي امین الله خان به انشاءالله دغسې میشن ساتي لکه حاجي فیض الله خان ساتي. جرګې ته په خطاب کې قومي سیاسي او عالمان وویل چې دا زموږ ملي مسؤلیت دی چې د راتلونکي نسل لپاره مثبت ملي دودونه وپېژنو. او زه ډېر پر امید یم د دې قوم د خاندان ډېر نیټورک یې مضبوط دی په هره معنا باندې مضبوط دی قبایلت یې مضبوط دی نورزي قوم په دې پسې ولاړ دی که افغانستان دی که پاکستان دی. د حاجي فیض الله خان مرحوم چې کوم خدمات ول هغه یوازې د قوم دپاره نه د دې یوازې چمن دپاره نه تقریبا د کابل څخه د اسلام آباد دپاره د عامو عوامو دپاره چې د ده کوم خدمات ول نن د ده د رحلت بعد د هغه د جاري وساري ساتلو دپاره زموږ د دې پښتون بیلټ د هر قوم د مشرانو او د سیاسي پارټیانو د مشرانو پر کېنه باندې موږ نن انتخاب د ده د ورور حاجي امین الله خان نورزي وکړي. هغه د هر قوم په بدو په ماتو په ګړوبو کې ډېر زورور رول کردار ادا کوي او د حاجي امین الله چې نن کومه ټاکنه کېږي د ده د ورور نو موږ د ده سم دغه امید لرو چې دی به هغه مثبته کردار ادا کوي. کوم چې علاقې د هغه سره تعاون کوي انشاءالله دا تعاون چې دی هغه به د حاجي امین الله خان نورزي دی او موږ دا امید ساتو چې دی د حاجي فیض الله خان پر میشل باندې روان شي په علاقه کې څه کم نفرتونه دي په علاقه کې کم د غم فضا ده هغه د خلکو کې آپس کې کم د خلکو مسلې دي هغه ختم کې نو موږ د راکړو ته خوشاین د موږ دا وایي. او زه د چمن د ټولو قبایلو دغه د مشرانو د شکریا دا کوم چې دی نن کومه فضا قایمه کړه کم ځای اتحاد د اتفاق کم مظاهره وکړه دا په تاریخ کې نه ملاویږي. نورزي قوم نوي ټاکل شوی مشر حاجي امین الله خان نورزي وویل چې ورونو قومونو ترمنځ پایوي او مینې وده زموږ د نیکهګانو میراث دی. ما د الله رب العزت څخه دا امید دی چې څومره نیت وکړي پروردګار عالم باغوندي مدد او امداد کوي. زما که د پاکستان ولس دی هغه کې هر قوم آباد زه به نه یادوم چې دلته یو نورزي یو څکزی یا نه د هر قوم د آباد او یا په افغانستان کې هر قوم آباد دی هغه یو پښتون نه هر قوم انشاءالله زه به د الله په فضل او په امداد سره د هر چا په غم ځان دای شریکوم لکه په کوم په خپل کور یا د خپل کری په کور کې. دستاربندي په دا جرګه کې د 400 څخه زیات قبایلي مشران سیاسي رهنماو علما کرام او عیسائی برادري هم ګډون درلودي. د کیمرې ټیم سره اختر ګل فام سنو خیبر پښتونخوا چمن.